بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس العشرون یعنی شلم درس دی. الدرس العشرون شلم درس او د کتاب د سر نه 88 نمبر درس دی، 88 نمبر. او په دې الدرس العشرون کې په شلم درس کې نن زمونږ دویم سبق دی. دې نه مخکې سبق کې مونږ صرف د الفاظو معنی ویلي او اوس پکې هماغه د الفاظو معنی لږې په جملو کې استعمال کړي دي. نو الحیوانات دا د حیوانون جمع ده. حیوان یو زناور ته وایي، حیوانات زناور، ډیر زناور. ټیک شوه. نو دې خوا د عربی جملې دي مونږ یې پښتو کې ترجمه کړې ده. د عربی جملې دي هذا فلاح، هذا فلاح، دا زمیدار دی. فلاح زمیدار ته وایي، دا کروندې وغیره کوي، پټي کری او ریبي. نو مونږ ورته زمیدار وایو، عرب ورته فلاح وایي. هذا فلاح، دا زمیدار دی. نږدې دی ورسره نو هذا، که لرې وي نو ذالکه، که ډېر لرې وي خو ذالکه، که درمیانه لرې فاصله کې وي یعنې یو خو دا دی ما سره نږدې دی نو زه یم هذا فلاح. او که لږ رانه لرې وي زه وایم ذاک فلاح. او که ډېر رانه لرې وي بیا به زه وایم ذالک فلاح، هغه دغه د زمیدار دی. نو بهرحال اوس موږ سره نږدې دی نو زه وایم هذا فلاح، هذا فلاح، دا زمیدار دی. هذا فلاح، دا زمیدار دی. وهذه مزرعته، وهذه مزرعته، مزرعه چې دی پټي ته وایي، مزرعه پټي ته وایي. نو دا مزرعتون دا مؤنث دی نو ځکه ورله هذه راغی. د وو معنی ده او. وهذه او دا، وهذه او دا مزرعتو پټی دی، هو د هغه یعنی د دغې زمیدار. ټیک شوه. د ها ضمیر همدغه زمیدار طرف ته راجع دی، دا زمیدار یادوي. وهذه او دا مزرعته، د هغه پټی دی، د هغه پټی دی. د دې ها معنی ده د هغه او مزرعه معنی پټی دی. وهذه او دا مزرعته، د هغه پټی دی. هذا فلاح، دا زمیدار دی. وهذه مزرعته او دا د هغه پټی دی. هذا فلاح وهذه مزرعته، دا زمیدار دی او دا د هغه پټی دی. هذا الفلاح، دا زمیدار چې دی، دا زمیدار، دې زمیدار سره، هذا الفلاح دې زمیدار سره، عنده یعنی د سره، هذا الفلاح دا زمیدار چې دی، عنده د سره حصان است. دا زمیدار چې دی د سره است. دا زمیدار چې دی هذا الفلاح دې زمیدار، دا زمیدار عنده د سره فلاح حصان، حصان است، حصان است وایي، حصان است. هذا الفلاح دې زمیدار عنده د سره حصان است. وجمل او اخت، جمل اخت وی او اخت. وجاموس او میخه ده، بهنس ورته په اردو کې وی. وجاموس او میخه ده. وبقره او غوا ده. وثور او غوی دی، غوی دی. ټیک شوه. نو د دغه سره د زمیدار سره حصان، جمل، جاموس، بقره او ثور دی. ٹھیک شو. اوس هم دا حصان، جمل، جاموس، بقره او ثور یادی. وی وهذه او دا ټول، او دا ټول، دا حصان، جمل، جاموس، بقره، ثور. وهذه او دا ټول حیوانات کبیره، حیوانات کبیره، غټ زناور دی، غټ زناور. حیوانات موصوف او دا کبیره ولا صفت دی. وهذه او دا ټول حیوانات کبیره، حیوانات کبیره، غټ زناور دی. وعنده او هغه سره، او هغه سره، عند معنی د سره او ها معنی د هغه یعنی دا زمیدار او ماغه زمیدار طرف ته اشاره ده. وعنده او هغه سره حمار، خر دی، خر. ګد دا ورته په اردو کې وایي. وعنده حمار او هغه سره خر دی. وعنده حمار او هغه سره خر دی. والحمار او خر حیوان متوسط، درمیانه زناور دی. حیوان موصوف، متوسط ولا صفت دی. حیوان متوسط، حیوان متوسط، درمیانه زناور دی. ټیک شو جی. دې ځای پورې وشو. اوس بیا وایي وعنده او هغه سره، همدغه زمیدار یادوي. وعنده، عند معنی د سره، د و معنی د او ها معنی د هغه. نو او هغه سره شات و خروف، شات و خروف، شات و خروف، چیلی او ګډ دی، چیلی او ګډ دی. وعنده شات او هغه سره چیلی ده، وخروف او ګډ دی. هغه سره ګډ او چیلی ده، هغه سره ګډ او چیلی ده. وهذان او دا دوانه یعنی دا ګډ او چیلی. وهذان او دا دوانه حیوانان صغیران، حیوانان صغیران.
واړه زناور دي. حیوانان دا موصوف شو او صغیران دا ورله صفت شو. نو واړه زناور دي، صغیران واړه او حیوانان زناور. ٹھیک شو. وهذان او دا دوانه حیوانان صغیران واړه زناور دي. حیوانان صغیران دا دوانه واړه زناور دي. وعنده او هغه سره همدغه زمیدار دی. وعنده او هغه سره ارنب خرگوش ته وایي، موږ ورته سوی وایو. سوی یو اوسی وي اچیلی عمره، او یو ورکوټی هغه سوی وي. موږ پښتانه ورته سوی وایو او اردو کې ورته خرگوش وایي او عربی کې ورته ارنب وایي. وعنده او هغه سره ارنب دی ورسره. وقط او پیشو ده ورسره، هغه سره خرگوش او پیشو ده، هغه سره سوی او پیشو ده. وعنده او هغه سره ارنب وقط هغه سره سوی او پیشو ده، هغه سره سوی او پیشو ده. وعنده او هغه سره دجاجه چې دا چرګ ته وایي. وحمام او کونتره ده. موږ ورته کمتره وایو، لیکل کېږي کونتره په پښتو کې. وعنده دجاجة وحمام او هغه سره چرګه او کونتره ده. والحمام او کونتره طائر متوسط درمیانه مرغۍ ده. ٹھیک شو. والحمام او کونتره طائر متوسط. طائر موصوف او دا متوسط ولا صفت شو. نو طائر متوسط درمیانه مرغۍ ده، درمیانه پرنده ده. ٹھیک شو جی. نو دا زمونږ جملې وي د عربی او دا ورله موږ داسې ترجمه مې ورته لیکلې ده. نو دا ترجمه تاسو ځان سره هم لیکئ. دا اردو د عربی دا محاورې ښه مضبوطې یادې وئ او دې خوا ورسره ده ترجمه یو نظر ګورئ. نو انشاءالله تاسو به په دې باندې پوهیږئ او عربي به مو زده کېږي انشاءالله. بل کس له به تاسو به بل عرب سره لږه ډېره ترجماني هم کولی شئ، لږه تاسو به هغه له جواب هم ورکولی شئ. انشاءالله تاسو به ورسره دا کتاب ختمیږي نو تاسو به پوره عربي زده کړي، پوره تکلم به ورسره کوئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.